لمانځه شپږ ارکان دي چې هغه ته فرایض هم وایي. په لمانځه کې دا شپږ شیان کول لازمي دي. که انسان په لمانځه کې په دا شپږو شیانو کې یو شی پاتې سي لمونځ یې نه صحیح کېږي، بېرته به د سره لمونځ راګرځي. په هغه کې اول شی تکبیر تحریمه دی. تکبیر تحریمه دا اول الله اکبر ته وایي. اول الله اکبر لازمي دی او د اول الله اکبر دپاره شرط قیامه ده چې په ولاړې به د الله اکبر کوي. که یو څوک راسي، مسله د علماو لیکلې ده، جماعت ولاړ دی، امام پر رکوع سو، یو سړی مسجد لرالی، دا خیال ساتي چې زما صدا رکات تیر نسی، نو دی په تلوار کې الله اکبر وکي، په ولاړې نه وکي، ډایرک رکوع ته ولاړ سي، دا لمونځ نه صحیح کېږي. ولې؟ تکبیر تحریمه دا په لمانځه کې فرض ده او د تکبیر تحریمه دپاره ولاړه دا شرط دی. په ولاړې به د الله اکبر کوي، بیا به رکوع ته ځي. نو که چیرې په ولاړې د الله اکبر نه وسي، تکبیر تحریمه نه وسول، چې تکبیر تحریمه نه وسول لمونځ دې نه صحیح کېږي. تکبیر تحریمه دغه اول الله اکبر ته وایي چې په لمانځه کې دې ته تکبیر تحریمه ولې وایي؟ دې تکبیر تحریمه په دې وجه وایي چې انسان لاسونه پورته کړي، در غوږو پورې الله اکبر وایي. د دې معنا دا ده چې د دې سبا د لمانځه څخه علاوه نور ټوله کارونه پر ما حرام دي. خبرې کول، شاوخوا کتل، خوراک کول، چښک کول یا بل داسې یو دغه کول دا پر ما حرام دي. دې تکبیر تحریمه وایي. دا ټوله کارونه پر انسان حرام وي او په لمانځه کې دا نور کارونه حرام دي. که څوک وکړي لمونځ یې فاسدېږي. دویم شی قیامه ده. وقوموا لله قانتین. الله پاک فرمایي چې په عاجزۍ سره و الله پاک ته ودرېږي. نو په ولاړې لمونځ که یو څوک پر ولاړه قدرت لري، عذر نه لري، ناجوړي نه لري، په ناستې لمونځ نه صحیح کېږي، فرض لمونځ. که یو څوک ناجوړي، د ملا اپریشن یې کړي یا یې د پښو اپریشن کړي، نسي درېدلی، هغه بیا په ناستې لمونځ کولی سي. علما فرمایي چې لمونځ په یوه حالت کې د انسان د نه معافېږي، په هر حالت کې به ته لمونځ ادا کوې، لمونځ معافېدل نشته. که انسان دون عاجزه سي چې نه درېدای سي نه کښېنستی سي، په پروتې به لمونځ کوي. په اشاره که انسان د اشارې څه ولوېدی، د سترګو په اشاره څه به لمونځ کوي، تر هغه ساعت د انسان سره لمونځ نه ساقطېږي تر څو پورې چې د عقل پر ځای چې عقل یې کار کوي، پر ده باندې لمونځ لازم دی. نو قیامه په لمانځه کې دا فرض ده. که څوک پر قیامه یعنی پر ولاړه باندې قدرت لري، په ناست یې لمونځ نه صحیح کېږي. او دریم فرض په لمانځه کې قرات دی. فقرأوا ما تيسر من القرآن. الله پاک فرمایي چې د قرآن سره چې کم آیاتونه تا آسانه دي هغه په لمانځه کې ووایه. په لمانځه کې قرات دا فرض دی. قرات به انسان خامخا کوي، یا یو صورت به وایي په لمانځه کې په رکاتو کې، په ډکو رکاتو کې، یا درې کوچني آیاتونه به وایي یا به یو غټ آیات وایي. انور خو بیا مستحب دي چې په دا لمانځو کې به زیات قرات وایي، په دا کې به کم وایي، هغه بیا جلا بیان. قرات مطلقی قرات په لمانځه کې ویل دا فرض دی. د الحمدلله سما سوا الحمدلله واجب ده، هغه بیا بعد کې راځي، دا هغه بیان به بیا بعد کې کوو. قرات په لمانځه که چا په لمانځه کې قرات نه ویلې، په ډکو رکاتو کې، ډک رکاتونه چې شته وایي فرض لمونځ. د فرض لمنځو اول دوه رکعتونه دا ډک کیږي. ډک دا معنا چې د الحمدلله سره په هغه کې قرات ویل کیږي او آخري دوه رکعتونه دا خالی کیږي. اوس د سهار په لمانځه کې آخري دوه رکعتونه نشته، په فرضو کې دواړه رکعتونه ډک کیږي. د ماپښین څلور رکعاته فرض دي، اول دوه رکعاته ډک کیږي، آخري دوه رکعاته خالی کیږي. د مازګر دام دغه دی. په ماښام کې درې رکعاته لمونځ دی، اول دوه ډک کیږي، آخري یې خالی کیږي. په ماخستن کې څلور رکعاته دي، اول دوه ډک کیږي، آخري دوه خالی کیږي. او سنت او واجب دا ټوله ډک کیږي. نو د قرات بغیر لمونځ نه کیږي. او په مانځه کې څلورم رکن چې دی دا رکوع ده. رکوع پر انسان باندې لازمه ده. که چا په مانځه کې رکوع نه کا دا لمونځ نه صحیح کیږي. الله پاک فرمایي ورکعوا مع الراکعین. د رکوع کوونکو سره رکوع وکړه، یعنی په جماعت سره لمونځ ادا کا. رکوع په لمانځه کې دا فرض ده. رکوع به انسان خامخا کوي. او د لمانځه پنځم رکن چې دی دا سجدې دي، دواړه سجدې دي. واسجدوا لله، د قرآن عظیم شان حکم دی چې سجده کوه. په لمانځه کې که چا یوه سجده پاته سوه لمونځ یې نه صحیح کېږي. او د لمانځه شپږم رکن چې دی آخري ناسته ده.
آخر ناس ته چې قعده ورته وایي قعود ورته وایي موږ ته په پښتو کې اتحیات ورته وایو. پر اتحیات آخر کښېنستل لا فرض دی که انسان پر اتحیات نه کښېنستی د تشهد په مقدار باندې لمونځ یې نه صحیح کېږي. نو دا د لمانځه شرایط سوه او د لمانځه فرایض سوه. شرطونه یې اته دي، فرضونه یې شپږ دي. د هر مؤمن مسلمان دپاره پکار دی چې دغه زده کړي او په لمانځه کې د دې خیال وساتي. بیا به انشاءالله تعالی د لمانځه د واجباتو بیان کوو چې کم شی په لمانځه کې واجب دی. بیا به د لمانځه د مستحباتو بیان کوو چې کم شی په لمانځه کې سنت دی یا مستحب دی، د هغه بیان به